زما عزتمندو الله تبارک و تعالی بل پاک کتاب قرآن مجید کی فرمائی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله کہ اے تمام مخلوقات اور تمام خلقو تاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات مخطا فقیران او محتاجان یئی واللہ هو الغنی الحمید او اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ذات دے چاہتا محتاج ندے فقیر او مسکین ندے الحمید او قابل دا حمد دے نو بدی آیت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی یو طرف تا خپل شان ذکر کئی خپل عظمت او خپل لوی مقام ذکر کئی او بل طرف تا زمونگا دا تمام انسانان کہ هغا مالدار دے او کہ غریب دے کہ هغا فقیر دے او کہ مسکین دے کہ هغا مشر دے او کہ کشر دے کہ جوڑ دے او کہ بیمار دے دا طولو اغا فقیری محتاجی او بی کسی بی طاقتی اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی دیر دا عظمت والا ذات دے دیر لوی ذات دے صفاتی لوی دی او ذاتی با کمال دے او دیر لوی دے بدی دنیا کی جی سمرا ذان کا سکلوی ہوئی دا اللہ تعالی مخطا اغا حسم لدے دا دنیا پا تکبر دا دنیا پا لویوالی دا دنیا پا مال دا دنیا پا عزت دا دنیا پا عہدہ دا دنیا پا حسن دا دنیا پا قبیلہ دوکا کیدل دا دا کمقل انسان کار رہی او اخیار انسان اغدے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی انتم الفقراء تاسو فقیران او محتاجان کہ انسان عرب پتی دے حسن انتہائی سیوا دے قبیلہ لوی دا عہدہ غٹا دا لیکن اللہ تبارک و تعالی اغتا فقیر ویلے جتا اصل کی فقیری اصل کی محتاج ہے اصل کی ستا حیثیت اغا نشتا ہر سچی اغا دا اللہ تبارک و تعالی دا عظیم ذات بدی دنیا کے ڈیرو خلقو تا دنیاوی سسیز ملوشی و باغی باندې بیا تکبر او بیوالے کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اغا انسان بسنگ تکبر کی کہ دوزلا دے دگندگی دا زین راوتے دے یوزل دا پلار دا طرفنا بلزل دا مور دا طرفنا او واپسی دا چنجو تا دا واپسی دا خورو تا دا ختمیدو تا دا اغا انسان بسنگ تکبر کی دا انسان سرا تکبر مناسب ندے دا انسان ذات حقا دا اللہ تبارک و تعالی دا عبادت دا پارا و دا فقر دا پارا پیدا دے یو غلام چا واغشتو او حقا دیوی استانوم سدے اغا وطوی چی ترا تسوی اغا منوم دے وی خوری بسا وی چی سرا باندے خوری اغا بخورم وی اچے بسنگ جامی وی چی کمی کپڑی ترا کے وی کار بسکے وی چی ترا باندے سکے اغا بزکوم وی استاس اخبل اخوخا نشتا وی بیا خوز غلام نشم زا آزاد شو اذا ما خوخا رالا بیا خوز آزاد شو انسان چی اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے دے دا اللہ تعالی آزاد ندے پیدا کرے دا اللہ تعالی عبد پیدا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زرگونو صفات دی
لیکن د ټولو نه لوی صفت د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه ځان ته خوښ کړی او الله تعالی ورته لقب ورکړی دی هغه عبد دی غلام. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد دې لقب باندې الله تعالی خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بار بار قرآن مجید کې د عبد لقب دی. شیخ شهاب الدین سروردی صاحب رحمت الله علیه هغه لیکلی دی چې معراج ته کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی وغوښتو نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستا کوم نوم خوښ دی چې هغه زه تا ته کېږدم. ستا ذاتي نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم، خو ته په کوم لقب خوشحالېږي؟ لکه بعض انسان یې ځان ته یو دویم نوم خوښ کړي، یاره زه په دې ډېر خوشحالېږم ما ته دا وایي. مور هم ورته بیا هغه نوم اخلي، پلار هم ورته هغه نوم اخلي، په هغې هغه خوشحالېږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی تپوس وکړو ته په کوم نوم خوشحالېږي چې هغه نوم بیا زه تا ته اخلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زه په عبد ډېر خوشحالېږم چې ما ته ته عبد وې غلام. نو شیخ شهاب الدین سروردی صاحب لیکلي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته وی چې تا عبدیت خوښ کو، تا غلامي خوښه کا، دا ټول صفتونه د دنیا دا به ستا خپو ته راشي. که تا بل نوم خوښ کړی وی هغې کې به دومره کمال نو دې نوم کې دومره کمال دی چې د ټولې دنیا صفتونه به ستا خپو ته راشي او هغه به ته راشي، د ټولې دنیا عزتونه هغه به ستا خپو ته راشي. انسان محتاج دی، الله تعالی بې پروا او غني ذات دی. اوس په دې دنیا کې د موږ سوچ کو یو کس مالدار وي، عهدهدار وي، د غریبانانو سره یې نه لګي، د هغې سلام نه علي، د هغې سره مجلس کې نه کښېني، ځان ته خصوصي نشست غواړي، ځان ته خصوصي دعوت غواړي. په دې ودونو کې مو ګورئ وایي نن د عامو خلکو روټۍ ده او سبا د خاصو خلکو روټۍ ده. د دنیا کې دا رواج دی، هر ځای کې داسې وي، دا د عامو خلکو ځای دی او دا د خاصو خلکو ځای دی. څه معنا چې دلته کې به زموږ غوندې کمزوري خلک نه راځي، دلته به غریبانان نه راځي، دلته به عام خلک نه راځي. دا د دنیا دستور دی، روان دی. غریب په دې دنیا کې څوک د مالدار سره یو ځای نه حسابوي، لیکن الله داسې نه کوي. الله تعالی څه وایي؟ انتم الفقراء الی الله، تاسو زما محتاج یې، بس ما ته راشئ. انتم الفقراء الی الله، خپل نوم یې د دې غریبانانو سره ولګوئ، خپل نوم یې د فقیرانو سره ولګوئ، خپل نوم یې د محتاجانو سره ولګوئ. حضور صلی الله علیه وسلم په کور کې وحی نازله شوه، 15 پاره کې ده، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالخوف بالعشي والإبكار يريدون وجهه. ورشه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خلق سره کېنه چې سحر او ماښام ما یدی، او د هغې مقصد د دنیا ګټل نه دی، دنیا ورسره نشته، او د هغې نه د دنیا تمه مه کوه غریبانان. حضور صلی الله علیه وسلم چې راووته مسجد نبوي کې وکته چې دا څوک دی چې الله تعالی د اسمان نه وحي نازله کړه؟ هغه حضرت بلال صاحب، حضرت صہیب صاحب، سلمان فارسی صاحب، څه صحابه کرام ناست دي او د الله تعالی ذکر کوي، الله یادوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورالو فضیل اعمال کې دې سلام یې پرې وکړو، ورته یې ویې تاسو څه دپاره ناست یې؟ وایي چې موږ الله یادو، د الله ذکر کوو. قسم یې ورته ورکړو، څه بل څه مقصد خو مو نه دی؟ وایي نه، د الله په ذات مو دې قسم یا رسول الله، بل مقصد مو دی، صرف بس د الله یاد ته ناست. حضور فرمایل خفه نه شئ، دا قسم مې د څه بدګمانۍ د وجې نه در نه کړو. اوس دا آیاتونه مبارکه نازل شو چې واصبر نفسک مع الذین، ورشه د هغې سره کښېنه، ما وایي چې ستاسو عمل څه، تاسو دومره الله ته خوښ یې. نو الله تبارک وتعالی ډېر عظیم ذات دی، د هر چا سره محبت کوونکی دی. د الله محبت هغه په پیسو نه دی، د الله محبت په عهدو نه دی، د الله محبت په قبیلو په حسن نه دی. په حسن باندې محبت به بلال به نه محبوب کولو، او ابو لهب به خپل دشمن نه جوړ.
صورت ابو لهب ته ابو لهب ولې وایي مفسرین حضرات وایي دې مخ به د حسن د وجه نه شعلې وایي تبت یدا ابي لهب وتب الله وایي لاسونه دې مات شي تباه و برباد شي ځکه زما د دین دشمنې که مخ دې د حسن نه شعلې وایي زه در باندې څه کوم زما بلال خوښ دی زما صهیب خوښ دی زما سلمان فارسي خوښ دی زما هغه غریبانان خوښ دي چې زما د محبوب عاشقان دي زما د دین پتنګان زما روح د الله تعالی ذات ډېر لوی دی او د الله تعالی عبادت دا اهم څیز دی هر څوک الله تعالی سیدی شي د الله تعالی سره دوستانه کې پیسې نه لګي عهدې پکې نه لګي قبیلې پکې نه لګي حسن پکې نه لګي هیڅ پکې نه لګي الله تعالی سره محبت هر څوک کولی شي هر څوک کولی شرایط هم پکې نشته صرف الله ته نږدې کېدل پکار نن موږ الله نه تښتو د الله نه تښتو د دنیا سره زموږ محبت دی د دنیا د مال سره زموږ محبت دی د دنیا د عهدو سره زموږ محبت دی د دنیا د سیدونو سره زموږ محبت دی د دنیا د نقشو سره زموږ محبت دی رحمان بابا وایي سوه بت وته سجده سدي دنیا ته سوه بت وته سجده سدي دنیا ته بت پرست کی پرستار د دې دنیا زه بت ته سجده او زه دنیا ته سجده د چا په ذهن کې چې د بت عبادت پروت یا د دنیا محبت دا پړه کېږي پخوا به کافران بتانو ته پراته وو موږ دنیا ته په سجده پراته وو اذان وشي او جومات ته نه راتل دا د دنیا سجده ده تمام علماء لیکلي اذان اوریدل او د الله کور ته نه راتل دا د الله تعالی سجده نه ده دا د دکان سجده دی کړې دکان ته په سجده دا پټي والا سجده دی کړې ده دا دفتر ته سجده کړې ده دا نوکرۍ ته سجده کړې ده الله اذان کېږي ته نه راځي الله کور ته نه راځي دا د غیر الله ته سجده کړې الله دا غیر الله ته دا په دې صرف نه کېږي چې زمانه صفا دي ډېر خلک په زمانه صفا دي خو د مونږ نه کوم په دې هېڅ کله نه خلاصېږي نیت دې انتهایي څښا دی نیت دې دومره څښا دی چې نبي علیه السلام فرمایي تا او کفر کې صرف په داموس فرق باندې لرې کړی دی کوم خوا روان یې سوچ روژه کې مساجد ډک پته بل ورته عمر کړی وي روژه کې دا جوماتونه ډک اوس دا ولې خالي شو بیا د دوه وجو یو وجه خدا ده چې الله تبارک وتعالی خپل د دنیا کې د موږ سوچو کله چې ملمانه راشي نو هغه رخصت شي بیا خپل کسان په کور کې پاتې شي ملمانه راغلي او هغه رخصت کا او خپل کسان په کور کې پرېښود نو بیا موږ تاسو الحمدلله د کور خلک کم چې اوس نه را پرېږدي هغه ملمانو بس هغه لاړه کوي به خپل کار دویمه وجه دا ده چې د چا سره نه لګي وي زما کور ته مه راځه زما بیټک ته مه راځه زما محلې ته مه راځه زما تا سره نه لګي زما په سترګو مه لګه الله وایي زما په سترګو مه لګه زما کور ته مه راځه زما کور ته مه راځه چې الله څوک خپل کور ته نه پرېږدي دا د الله دشمن شو څوک چې په روژه کې چا الله یادولو په پوجه کې ده الله یې کور ته نه پرېږدي بس صفا دې پوه شي چې الله تعالی را سره نه لګي د الله زه خوښ وې خپل کور ته مې راوړه پښتانه چې بچا مین شي سوی وته زما بیټک ته به کله راځي ما سره روټۍ وخوري زما کور ته به کله راځي ما ته ما سره روټۍ وخوري زما حجرې ته به کله راځي ما سره به روټۍ خوري چې نن ما او تا الله کور ته نه پرېږدي موږ ته مو نه راولي نه لګي د سره صفا خبره ده یو عالم نه چا تپوس وکړو وایي سهار موږ ته نشم پاڅېدی وایي داسې مه وایه سهار موږ ته نشم پاڅېدی داسې ووایه چې الله تعالی زما مخ لیدل نه غواړي الله تعالی زما مخ لیدل نه غواړي الله تبارک وتعالی چې د چا مخ لیدل غواړي ځان ته ودرېږي ستا او زما مخ نه لیدل غواړي بس خپل کور ته مې نه غواړي زما ورو سوچو په د سهار په مونځ کې دا جومات په ډک او په اته کسه مونږ د سهار مونځ کوو په اووه کسه زمونږ د سهار مونځ کوو افسوس په کار دی که نه دا خلک مړه شو د دې محلې سین یې وړه زلزلې مړه کړه په دې کورونو کې پراته شیطان ورته په غوږونو کې میتیازې کوي ټوله شپه ځان ته د شیطان په غوږونو کې هغه شوړې ورکړې دي او د سهار ورته د اصلي شیطان په دې غوږونو کې میتیازې وکړي او بیا په 8 بجې او په 9 بجې راپاسي بیا وایي ډېره ګراني ده الله رزق مې نه پوره کېږي ډېر تکلیفات دي بیمارۍ نه ختمېږي بله ورځ صاحب وایي موږ کره کټونه هم نشته دومره غریب یم کټونه را کره نشته په ځمکه اوده کېږو ځان ته څادرې مادرې واچو په دې ژمي کې وایي موږ کره کټونه نه وو د سهار لوس کې سهار
کور کې وای سهار موږ ته پته هم نه لګي چې څه ټایم کې کېږي موږ چرته کې نور راپاس نور مو راپاس موږ باندې کې اورې په فراخ شي د موږ اوله فائدہ دا د حدیث مبارک کې راغلي دي تاسو تبلیغ والا نه موري دنیا نه اوري چې څوک موږ په ټایم باندې کې رزق په فراخ اوله فائدہ وته دا ملایي رزق په فراخ حدیث سره نه چې لکونه بو سره وي او کروڑو بو سره وي لکونه کروڑو والا پړې نشي د رزق فراخي دي ته نه وای د رزق فراخي دي ته وای چې ست ستا ضرورت یا بد تعالی پوره کوي ستا ضرورت په پوره کوي او کومز نه کې لکونه بدل سره کروڑو بدل سره پړې به نشي داسې بیماری بدل باندې لګیدلې چې ته خپل ته شعر وړې یا الله یا الله سره د محبت پیدا شي څنګه مروجه کې الله تعالی یادونو کوجه کې الله تعالی رمضان لار د ایمان نه دی غواړي چې ایمان هم لاړ ختم الله خوب ډکه پیدا کو او باقاعده چې اذان اورو چې بالکل نه پکور کې پاتې کیږي نه په بیٹک کې پاتې کیږي نه په اجره کې پاتې کیږي وایو چې الله مدد موږ سره راشي الله تعالی سره انتم الفقراء الى الله الله ما تعالی سره زما محتاجی ما تعالی سره حکومتونو تلاش مو ورکوي خلکو تلاش مو ورکوي پلان کی او پلان کی تلاش مو ورکوي الى الله ما تعالی او الله ته په سبا دی ورځو اول شی نور خبرې رستو غټي غټي مسالې رستو دي اول دا وړه مسله چې تاسو ما تخکاری موږ یې پدی بس کیږي او پدی بس کیږي پدی بدا کیږي چې ستاسو ټولې پریشانی په الله تعالی د دې اوس د وجه نه ختمي حدیث مبارک کې راغلي دي معراج المؤمن الصلاه کته ما قراره سي او ته معراج غواړي ګونځو الله د نبی عليه السلام معراج برتلو د مؤمن معراج هغه مزده منځ کا د الله سره ملاقات شي الله تعالی